الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مسلمانان ورونو، من تاسو دنیا کی زندگی او ژوند تیرو او کامیابی به زمونږ او ستاسو هغه وي چې زمونږ په زندګۍ او په ژوند کې د الله دین وي. کامیابی به زمونږ او ستاسو هغه وي چې زمونږ په ژوند او په زندګۍ کې د رسول الله سنت وي. او کامیابی به زمونږ او ستاسو هغه وي چې زمونږ په ژوند کې د رسول الله اتباع وي، د هر سنت سره، د هر خبرې سره، د هر حدیث سره، د هر کار سره. چې زمونږ ژوند هغه کارونه مونږ کوو چې رسول الله کړی وي، د هغې ویلي وي. زمونږ په روزمره کې او زمونږ په ژوند کې څومره کارونه راځي نو چې د هغې لیول مونږ لومبی د شریعت سره کوو، د رسول الله سنت سره کوو، چې آیا دا کار چې زه کوم کومه یا کول غواړمه نو دا په شریعت کې روا دی او که بې روا دی، دا په شریعت کې جایز دی او که ناجایز دی، زما دا عمل او زما دا کار ټیک دی او که غلط دی. نو که چېرې زمونږ یو عمل داسې وي چې شریعت مونږ او تاسو ته اجازت د هغې راکړې وي چې دا وکړه، دا کولی شي، او رسول الله نه هم ثابت وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار داسې کړی دی، نو بیا به دغه اتباع سنت وي. په دغه کار باندې به رسول الله هم خوشحالیږي، په دغه کار باندې به الله هم خوشحالیږي، او دغه عمل د وجې به الله تعالی زموږ ستاسو په ژوند کې خیر هم راولي. له دې وجې الله تعالی قرآن کې فرمایي چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. که چېرې تاسو د هغې د محبت کوئ چې زمونږ د الله سره محبت دی، زمونږ د الله سره محبت دی، یا د الله مونږ سره محبت وکړي، نو اتباع د رسول الله وکړئ، الله تعالی به تاسو سره محبت وکړي. او اتباع د رسول الله زمونږ په هر عمل کې ده. داسې به واخلو چې په یو رکعت کې 2 سجدې دي، او یو کس وایي سجده کول خو ډېر ثواب لري، الله ته سجده کول الله تعالی ته ډېر زیات ثواب لري، زه به پکې 3 وکم یا به زه به پکې 4 سجدې وکمه. نو شریعت پتا حکم ولګوي چې مونځ دې ونه شو، مونځ دې ونه شو، بیا وکړه، وږه څه وشوه، دې کې اتباع د رسول الله نشته.
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ کوي په یو رکعت کې 2 سجدي کړې دي کوس یو کس راولېږي په یو رکعت کې یو سجده وکي یا په یو رکعت کې 3 سجدي وکي دا موږ نه کیږي وجه دارا چې موږ کم کار کوو نو د رسول الله په نقش قدم بچلیږو نو انا راټیک وي او که چې زمون یو عمل زمون د زړه خواهش مطابق وي زمون یو عمل هغه د رسم او د رواج مطابق وي او د رسول الله چې څنګه کړی دی هغه شانتي نه وي نو دا عمل الله نه قبلوي د دې وجې قرآن مجید کی بار بار او ځای په ځای باندې الله تعالی ارشاد فرمایي چې ګوره که چېرې تاسو کامیابي غواړئ د رسول الله اتباع کوي پوری طور باندې په هر عمل کې په هر کار کې نو تاسو ته به کامیابي میلاو شي او که چېرې تاسو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع نه نو ستاسو عمل نیمګړی دی نو موږ او تاسو به کوشش د دې خبرې کوو چې هر څه درست وي پلار درست وي مور درست وي قام قبیله رسم و رواج درست وي خو چې زما یو عمل دی زما یو کار دی چې په هغې کې د رسول الله سنت او اتباع مخکې وي نو هله به موږ او تاسو په دین باندې چلیږو که چېرې داسې وي چې زمونږ چې کوم ځای کې ګټه دنیاوي ګټه وي هغه ځای کې موږ خواهش پسې ځو هغه ځای کې موږ رسم و رواج پسې ځو او د رسول الله سنت پرېږدو نو په دغه وخت کې به بیا موږ د رسول الله سنت علاوه پرېښودونکي یو تپوس په ورځ د قیامت الله زموږ او ستاسو نه کوي او انسان سوچ وکړي رسول الله زندگی تېره کړې ده ژوند یې تېر کړی دی پاتې شوی دی مکه کې هم پاتې شوی دی مدینه منوره کې هم پاتې شوی دی صحابه یې ملګري دي جماعت ته هم راغلی دی کاروبار ته هم وتی دی کور کې ژوند هم تېر کړی دی معاملات ته هغه وګورو دغه رنګې ودونه هم کړي دي چې د رسول الله زندگی طرز زندگی څنګه وه موږ به هغه موږ له هغه زده کول پکار دي په داسې مثال والله یو کس یو نوجوان واده کوي نو دله اول معلومات پکار دي چې رسول الله واده څنګه کړی دی رسول الله زمانه تېره شوې ده او واده چونکې دا نکاح دا عبادت دی نکاح دا عبادت دی نو ماله سوچ پکار ده چې زه نکاح کوم او زه یو عبادت کوم چې زما په دې عبادت الله تعالی زما نه رضا شي او رسول الله رضا شي زه د یو ګناه نه بچ شمه نو ماله پکار دا دي چې زه زده کړم چې د رسول الله په زمانه کې د رسول الله لوڼه هم واده شوي دي د رسول الله په زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو ودونه هم کړي دي دغه رنګه د رسول الله نه وروسته څومره نکاحګانې شوي دي په هغې کې د رسول الله سنت څه او څنګه یې کړي دي مولا تعالی هر مسلمان له او صرف نارینه وله نه بلکې زنانه له هم دا پکار دي چې دا زده کړي چې یو مور له هم پکار دي چې رسول الله زمانه کې میندو هم زامنو له ودونه کړي دي یو پلار له هم دا پکار دي چې د رسول الله په زمانه کې یو پلار خپلو بچو ته ودونه کړي دي یو نوجوان له هم دا زده کول پکار دي چې د رسول الله په زمانه کې یو نوجوان نکاح کړې ده څنګه یې کړې ده هغه طریقه اختیار کو نو نکاح عبادت دی او چې موږ په طریقه د رسول الله وکړو نو بیا الله پکې مزه پیدا شي او که چېرې نه دا څنګه چې حالات د عامو مسلمانانو شروع دي چې موږ هر کار چې کوو نو بس خواهش ته ګورو خپلې خوښې ته ګورو وخت یې تېرېږي بس نو بیا یاد ساتئ چې کوم کار د شریعت نه خلاف وشي نو بیا خو مجرم یې پتې باندې نو دا به زده کوو د رسول الله سنت به زده کوو د رسول الله زندگی د هغې مطالبه کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی څنګه تېره کړې ده ما خو تاسو له یو مثال درکو مثال به دا والو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې غمونه هم راغلي دي ښادۍ هم راغلي دي هغې تجارتونه هم کړي دي هغې چې دنه هر څه کړي دي نو د هغې هغه زندګي زما او ستا مخې ته پرته ده هغه شانتې به چلیږو
نو رسول الله پاک په قرآن مجید کې ارشاد فرمایو چې چېرې تاسو الله سره محبت دعوی کوئ او زمونږ الله سره محبت ته نو الله تعالی به تاسو سره محبت وکړي خو د هغې به یو شرط وي او هغه شرط سره فتبعوني چې په هر عمل کې به زما اتباع خامخا لازمي وي او د هغې مې دله مثال هم درکو چې یو کس د یو رکعت کې 2 سجدې دي دی یو کې یا څلورو کې یا 5 کې وي ډېرې پکار دي نو شریعت پتا حکم لګی چې مونځ دې نه ده شوی ولې اتباع د سنتو دې نه ده کړې چې رسول الله مونځ کړی دی نو هغه 2 سجدې کړي دي نو ما ورته چې هر عمل کوو نو کوشش به دا کوو چې عمل مونږ کوو نو کو فتح وي راته چې دا عمل ټیک نه دی زما دا کار ټیک نه دی هغې نه به رستو کېږو وجه دا ده که موږ دنیا کې ګناه وکړو نو د ګناه لږه مزه به وي تېره به شي خو بیا به اخر کې څه کوو اخر کې به څه جواب ورکوو که موږ مثال به دا والمه یو کس په دنیا کې مزد دی مزد د الله حکم دی چې ته به په ورځ کې 15 وخته مزد کوې بیا سهار ښه ګړی ته وګوري ارن ورته وغږېږي پلار ورته وایي پاسه مور ورته وایي پاسه ښځه ورته وایي پاسه بچي ورته وایي پاسه ده وایي پاسم 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 په دې چل کې ټایم اړېږي مونځ قضا شي نو دغه کس ته هم پته ده چې ما غلطي مې وکړله یو حکم مې پرېښودو یو عبادت مې پرېښودو د دې مونځ خو به تپوس کېږي که نه ولې نه کوم ولې نه پاسېدې اوس د ده دا پاتې کېدل دا خواهش دی دا شیطان دی چې ده ته دا څه وکړي ورته صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه او حدیثو کې راځي شیطان خپل خړتم ورګد کړی وي او د ده په زړه باندې چې ده نو ډېره اچولې وي او ورته وي وده شه ټایم شته وده شه وده شه وده شه او بیا والا چې ده نو څه وکړي غوږونو کې متیاز یې موکي وي نو ما ورته به د شریعت په لاره چلیږو ما او تا به د قرآن او د حدیثو په لاره چلیږو چې هر عمل کوو هغې کې به لږ سوچ او کوشش د دې خبرې کوو چې آیا رسول الله په زمانه کې دا شته که نشته یو وړه غونته کې واقع به ته ذکر کړم د رسول الله زمانه او اویس قرني دی په یمن کې پاتې کېږي خو چونکې دې غرب طرف ته د رسول الله ارشاد دا چې ګوره د مور پلار خدمت دا مخکې دی رسول الله ارشاد دی چې د مور او پلار خدمت مخکې دی خیر دی که زما دیدار ونشي او اویس قرني دا تابعی دی په ژوند باندې دی ژوندی تللی شي چې رسول الله وویني دومره غټ سعادت لا نه د څه د وجې د مور د خدمت د وجې او د مور د خدمت د چا ویلي وو رسول الله ویلي وو چې ته به د مور خدمت کې رسول الله ارشاد دا چې تاسو د خپلو د والدینو خدمت کوئ نو دغه زه د رسول الله په اتباع چلیږم د رسول الله په اتباع چلیږم چې زما مور بیماره وه که زه لاړ شم دا به څه کوي که زه لاړ شم دا به څه کوي نو زه به اتباع د سنت د رسول الله وکړم چې د رسول الله ارشاد دی چې د مور خدمت وکړه زه پاتې شم او رسول الله د ده په باره کې څه وایي حضرت عمر رضی الله عنه ته وایي عمره په یمن کې قرني اویس قرن یو قبیله ده په یمن کې یو نوجوان دی قرن قبیلې دی اویس نومې دی عمره که لاړې ځان نه پې دعا وغواړه که چېرې ته لاړې ځان نه پې دعا وغواړه هغه صحابه کرام چې هغوی شپه او ورځ د رسول الله په مجلس کې ناست دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار کوي هر وخت د رسول الله مخ مبارک ته ګوري او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کس متعلق جواب ورکوي چې عمره که یمن ته لاړې اویس نومېرې د هغه باندې ځان له دعا وغواړه او وجه سره وایي ده د مور داسې خدمت کړی دی د مور داسې خدمت کوي چې د لاس اوچتوي الله تعالی د ده دعا نه رد کوي اوس اویس قرني رحمت الله علیه دی تلی شو خو چونکې ده کې اتباع سنت وه د رسول الله د سنتو د هغه د ارشاداتو تابعداري وه هغې دې پاتې کړو
د مور خدمت ته پاتې کو الله مقام دا ورکه چې لاس اوچتې دعا یې قبلې نو ما ورته چې ژوند تېرو زندګي تېرو د شریعت د حدودو دننه به تېرو هغه کار هغه عمل به نه کوو چې په کوم کار او په کوم عمل کې په ورځ د محشر د الله په دربار کې بیا ولاړ یو او بیا شرمنده یو چې دا مو څه کړي دي ژوند مو څنګه تېر کړی دی نو الله موقع را کړې ده زندګي را کړې ده وخت را کړی دی بچي را کړی دي صحت را کړی دی څه دي چې موږ یې نه دي را کړي هر څه را کړي دي د دې نه فایده واخلو ځان بیدار کو زندگی او ژوند ډیر تیر شو د چا به لږ پاتې د چا به ډیر پاتې وي او د مرګ او ژوند پته ګور نه لګي موږ به تاسو وایو چې یاره موږ به ډیر وخت تېروو دا به کوو هغه به کوو هېڅ پته نه لګي مرګ څه ټایم راځي نو چې ما ورته له مرګ راځي چې د مرګ ته خوشحالېږو چې شکر دی عمل مو کړی دی که راځي نو راسره ټینشن او پریشاني نشته او که راسره مطلب موږ اوس وزګار نه یو عمل ته او عمل راسره نه وي نو چې کله دا مرګ فرشتې رانږدې شي او پته راته ولګي چې رانې راپسې نو بیا به پریشانه یو او پریشانه به په دې یو چې څه به مو کړي نه وي آخرت له به مو تیاری نه وي کړې ځکه الله قرآن کې وایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون چې کله یو انسان په دنیا کې وخت او زندگی تیری او قالوا ربنا الله ثم استقاموا د عقیده دا وي چې رب زما الله دی رب زما الله دی او ثم استقاموا په دې خپل عقیده باندې د کلک او مستقیم او په دې حالت کې د وفات شو او صرف عقیده نه غواړي چې یو کس دا عقیده وي چې رب زما الله دی نو هغه کار به کوي چې رب په خوشحالېږي او هغه کار به نه کوي چې رب په خفه کېږي او رب چې تا ته کوم ارشادات په قرآن کې ویلي دي په خپل ځان کې راولي د رسول الله سنت په ځان کې راولي نو په دې خبره باندې دی کلک و اخوا دې خوا کېدتې نه نو الله قرآن کې وایي ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا چې کله د ده د مرګ وخت راشي فرشتې ولا راشي ما خو تاسو نه ووایي چې چا عمل نه کړی دنیا کې نه به پریشان چې دا به څه کېږي مخکې به څه کېږي او شاته به څه کېږي بچی مې دي او پټي دي او بینک بیلنس پاتې شو ګاډي پاتې شو دا ولې پاتې شو مخکې ورسره ټینشن دی چې هلته به څه کېږي فرشتې رالې جنت دی جهنم دی قبر دی سوال جواب دی د دې به څه کېږي خو چې کله د سنتو مطابق زندگی او ژوند تېر کړی په عقیده د ایمان او په عقیده د اسلام نو فرشتې به ورته وایي الله تخافوا ولا تحزنوا غمجن کېږه مه خفه کېږه مه شاته پسې مه خفه کېږه الله به انتظام کوي مخکې چې ته کوم روانې هغې ټینشن مه اخله ولې دنیا کې د عمل کړی دی ورپسې څه وایي وابشروا زیری به ورکړي زیری د تا ته خوشخبري د تا ته بالجنة التي كنتم توعدون د هغه جنت چې الله تا سره وعده په دنیا کې کړی و چې په نیک عمل به جنت درکومه نو الله دې وکړي داسې چې الله کم ایمان موږ ته نصیب کړی دی چې موږ او تاسو په هغې کلک یو یاد ساتئ د استقامت دعا م ځان له غوښتل هر مونځ کې چې یا الله په ایمان رانه مرګ راکړي هسې نه چې زمونږ یو عمل زمونږ یو خبره زمونږ یو کار الله ته ناخوښ شي او الله تعالی زما او ستا نه دا لوی نعمت د ایمان د دا رانه اخر کې واخلي چې زه د ایمانه د دنیا نه لاړ شه نو یو به د استقامت دعا غواړو دویم نمبر چې کوم ایمان یې ما او تا ته نصیب کړی دی هغې مطابق به زندگی او ژوند تېرو چې د ایمان او اسلام زما نه څه غواړي دریم نمبر کوم پیغمبر چې ما او تا ته راغلی دی د هغه زندګي زما او ستا مخې ته ده زمونږ غم او ښادي زمونږ لین دین معاملات اخلاق ټول به د هغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرز زندګۍ باندې به خپله زندګي تېرو نو چې مرګ راځي بیا به پریشانه نه یو الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین